وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که دوه کسان دا په یو کاروبار کې شریکي، دا یو عمل کوي او بل یې نه کوي، د دې شریکدار دپاره ځان له دغې نه تنخواه اخیستل دا ناجایز دی، ځکه چې په دې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی. یو سړی له راغی او هغه ورته ویل یا رسول الله انا اعمل فی السوق، زه دا په بازار کې چې کوم دی دا عمل کومه، وشریک لی یصلی فی المسجد، یو ما سره چې کوم شریک دی هغه په جومات کې منځونه کوي، نو زه د دې نه زیات اجرت اخیستی شم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د ده په سره الله تعالی ته زیاته درکوي، نو ته پکې زیات اخیستی نه شي. البته دا ده چې په دې کې دغه کولی شي چې دا شرکا خو چونکې چې یو کاروبار کوي نو دا نیم یو اخلي 50% 50 بل اخلي، نو دې تناسب نه پدې داسې ولګي چې 60% د یو اخلي او 40 دی بل اخلي، نو د یو له به پکې 80 روپۍ په سلو کې راځي، بل له به 40 سي، نو کم از کم ده ته به لږه زیاته نه پکېږي. او که دواړه په کاروبار کې شریک وي او کاروبار دواړه شریک کوي نو بس بیا خو د نیمې یو اخلي نیمې دی بل اخلي، خو کم از کم که یو ته زیاته نه په مطالبه کوي چې ما ته دې لږې زیاتې میلاو شي، نو د هغه بل نه دې مطالبه د دې وکړي چې ته به په سلو کې که 100 روپۍ وګټې هغې کې به 40 ته اخلي او 80 به زه اخلم، یا به اویا زه اخلم 10 به ته اخلي، نو په دغه تناسب سره بیا د دغې نه زیاتې اخیستی شي، خو ځان له تنخواه د دغې نه نه شریک ورور له چې کوم ورسره شریکي او نه خپل ځان له دا د دغې نه بېلولی شي. البته کوم ورور چې ورسره شریک په دغه کاروبار کې نه وي نو که دغه تنخواه باندې مقرر کړي نو بیا ته هغه له تنخواه ورکولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه دا په یو حدیث کې هم نشته چې په آخري زمانه کې به په کور کې مونځ کول دا بهتر وي، دا بالکل ځانه خبره ده او فضول خبره ده، دغه شان خبرې د ځانه نه کول پکار. البته دا یو څه شته دی چې دغه کم مسجدونو کې دا ځای پکې پرېږدي نو د ضرورت په مهال باندې دغه ځای پرېښودلی شي او جمع دا نه دي پرېښودل پکار، شرکت پکې کول پکار، او د سهار مونځ نه بعد واقعي خوب کول دا مکروه دي. رسول الله مبارک نه حدیث دی، یو ورځ د فاطمې رضی الله تعالی عنها که ورغی بچې په دې ټیم کې مه ودې کېږه ځکه دې ټیم کې رزق تقسیمیږي، نو د سهار مونځ نه پس تر د نور راختلو پورې وده کېدل دا مکروه دي او منع دي، نو بالکل د دې نه ځان ساتل پکار دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که یو سړی په دې نیت باندې لاړ شي چې جومات ته به لاړ شم کېدای شي شاید یو بل مسلمان راشي او هغه سره به ودرېږم جمع به وکړو، نو که په دې نیت باندې ځي اگر که بیا څوک رانشي درته الله جل شانه د جمع ثواب ورکوي، اگر که دې ځان له بیا وکړي، خو که یو سړی دغه اراده د سره ونکړي او دا په جومات په ځای باندې په کمره وغیره کې منځ وکړي نو چې کم ثواب د جمع دی هغه به کم از کم درته نه میلاویږي.